عزتمنو او عزیزانو طالبانو، په دې دنیا کې هر یو انسان د راحت متمنی دی او دی دا غواړي چې زما دا ژوند په سکون سره او په اطمینان سره او په راحتو کې تیر شي. هر یو سړی دا خواهش کوي، که دا ځوان دی که بوډا دی، که تور دی که سپین دی، او که د هر یو نسل او خاندان او قوم سره تعلق لري، او که دی مسلمان دی او که کافر دی. دی وایي چې زما د ژوند په راحتو کې تیر شي، په آرام سره تیر شي، په سکون سره تیر شي، په اطمینان سره تیر شي. او د دې لپاره سحر نه مازدیګر او ماښام پورې خلک څومره څه کوي، لګیایي، منډې تړلې وهي. د خلکو عامه نظریه دا ده چې څومره د دنیا وسایل او اسباب سړی سره ډیر وي، دومره به د ژوند په راحتو کې وي، په سکون او اطمینان کې به وي. او چې کوم یو سړی سره وسایل او اسباب کم وي، نو د هغه ژوند به د تکلیفونو او د مصیبتونو تیریږي. او دنیا چې کله راسي آباده ده، تر اوسه پورې دا خبره د تجربې نه ثابته ده چې دا نظریه دا غلطه ده او باطل ده. او کله چې یو انسان یو حد ته رسېدلی دی په دنیا کې، د اسباب اختیار کړي دي، وسایل د ده تر لاسو راغلي دي، او څومره سیم او زر د جمع کړي دي، دومره پورې د ده حرس نور سیوا کیږي. او د دغه حرس د کبله بېچیني، بې اطمیناني او اضطراب سیوا کیږي، او راحت او آرام او سکون یې کمیږي. دا تجربې نه ثابته ده. اسباب به ورسره په کور کې به ډبل بیډ او هر قسم بسترې او غټې غټې تکیاګانې وګدېده پرتی، او د دنیا وسایل ټول به راجمعي، لیکن خوب به نه ورځي. د خوب د راوستو دپاره به دې ګولۍ استعمالوي. راحت او سکون نشته چې یو سړی د شپې خوب ونه کړی شي، او د ده ګیر چاپېر غټې غټې ګدې او تکیاګانې پرتي، نو دا به څه کوي؟ اصل سیس هغه آرام دی، هغه سکون دی، هغه اطمینان، هغه دغه کس ته نه دی حاصل. د ده په مقابله کې یو کس دی مزدورکار او دیاړي مار، او دی سحر دیاړۍ ته لاړ شي مزدوري وکړي، او مازدیګر چې څه پیسې د واغشتې هغه یې کور ته راړې، او بیا ستړی ستومانه او کور کې یا په فوټپات باندې د لارې په یو څنډه باندې پرېوت وده شو، او سحره پورې دی د ځان نه خبر ښه بېغمه وده دی. نو د دې سړي راحته او د ده سکون قلبي زیات دی سوا دی په نسبت د غړومبني کس. زما عزتمند راحته او آرام دا هر یو کس غواړي، لیکن راحت حاصل چاته ده؟ آیا دا په اسباب او وسایلو کې ده؟ دا په اسباب او وسایلو کې چې نه ده، ولې؟ د دې وجه څه ده؟ بنیادی وجه ده د زما عزتمند چې کوم مال انسان سره وي او څومره اسباب او وسایل د سره وي، په هغې باندې قناعت نشته، قناعت په هغې قانع کېدل نشته، او د مزید په طلب کې دی او دی د نورو په حرس کې او په لالچ کې او د هغې په جمع کې لګیا دی. او کوم سړی چې په خپل حاصل شده نعمت باندې د ده نظر نه وي او په هغې باندې دی قانع نه وي او دی د بل لاس ته ګوري، نو هغه به کلم په هغه شته باندې موړ نشي. ماشومان به تاسو وینئ، ماشومان واړه په کور کې چې کله پلار څه شی راوړي، نو واړه ماشومان چې ایسي ورته ورکړي بیلې بیلې، نو بیا هغه واړه غټو ته ګوري چې د سره ډېر دی، نو خپل هغې ته نه ګوري، د هغه هغې ته یې نظر وي. او چې کله خپل هغې ډکرې ته نه ګوري، د بل په هغې باندې نظر وي، نو دی وایي ما سره اسم نشته، او جاړي چغې وباسي چې ما ته یې رانه که، ما ته یې کمه راکړه. دا ولې؟ ځکه چې دی په هغه خپله حصه باندې قانع نه دی، او دی د بل د حصې د حصول په اسره کې دی. او چې تر څو پورې دا خوی په ده کې وي، تر هغې پورې به دی مړېږي نه، سترګې به وږي نه هرې وي. دغه وجه ده چې څومره ترقي یافته انسانان او څومره دی مال ورسره ډېرېږي، د ده حرس مزید سیوا کېږي، لالچ. زما عزتمندو په دنیا کې دا خبره په ذهن کې د کینولو ده. د انسان خواهشات، ارزوګانې، ارمانونه
او تمنا چې څه ته وایي. دا داسې یو شی دی چې د دې انتها نشته، دا په یو معیار باندې په یو حد باندې دا پوره کیږي نه. دا کله راسي چې دنیا باره ده د هغې نه وخنوالې تر اوسه پورې چې څومره بادشاهان او څومره غټ خلک او څومره دنیادار تیر شوي دي، دا د هغې ټولو د حکایات او د هغې د واقعاتو نه اندازه لري. قارون ته الله جل شانه دومره مال ورکړی و چې د هغې خزانې او هغه چابیانې چې کومې وي نو هغه به یې په اویاو خچرو باندې ګرځېدې، په اویاو کچرو باندې به یې چابیانې صرف ګرځولې، کنجیانې د خزانو، او په هغې باندې هغه قانې نو مړېدو نه، او چې کله مړ کېدو نو پنډې د خزانو په سر او په ځمکه کې روانو. نو د انسان خواهشات داسې یو څیز دی چې هغه کله پوره کېږي نه، سر ته نه رسېږي خواهشات د انسان. د دې انتها نشته چې یو سړی دی هغه ملازمت نشته دی. تاسو په خپله معاشره کې نظر واچوئ یا په خپل ځان باندې ملازمت یې نه نوکري نه وي، نو دی وایي چې زما ملازمت وي او نوکري مې وي، او چې کله ملازمت په لاس شو نوکري ورته میلاو شوه نو بیا وایي دا د 1.5 روپو تنخوا مې ده چې زما 2000 وي، او بیا چې 2000 حاصل شي نو دا بل سړی زما نه په تنخوا کې سیوا دی 3000 مې وي، بیا 15000 وي، بیا 10000 وي، په هیڅ یو حالت باندې دی نه قانع کېږي. په مارکیټ کې دکان دی غټ، او هغه دکان یو واغشتو نو دی وایي دا یو لږ دی چې 2 مې وي، او چې 2 حاصل شي نو بیا 3، بیا مې یو کارخانه او فیکټري، بیا دی وایي چې د دې ټول ملک حکومت زما په لاس کې وي، او بیا د دنیا د نور ملکونو ته لاسه چې هیڅ یو سړی په دې باندې قانع کېږي. زما عزتمندو دا خواهشات او دا ارمانونه داسې یو شی دی چې دا کله د انسان سر ته نه رسېږي، او دې سره د انسان حرس نور سیوا کېږي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي که ابن آدم د آدم زوی ته الله جل شانه یو خوړ د سیمو زر د سرو د سپینو ډک ورکو، د غرونو تر منځ چې کوم خوړ د اوبو ډک بهیږي دا ورته ورکو، لبتغا ثانیا، نو بیا به دې دویم غواړي، او چې کله ورته الله جل شانه دویم ورکو ډک نو لبتغا ثالثا، بیا به دې دریم غواړي، او دی به مړېږي نه الا التراب، مگر په خاورو باندې، په خاورو به دې موړ شي. خاورې کوم ځای کې دي؟ هغه چې دې مړ شي او قبر ته لاړ شي، او دا سرمن، دا غوښه، دا هډوکي، دا پوستین، دا هر څه چې کوم دی نو خاورې شي، او خوله کې هم خاورې نه نوځي، نو دی به په خاورو باندې موړ شي، بیا به هلته څه کولی شي نه، بیا به هغه ټول ارمانونه او خواهشات ختم شي. البته د دې نه مخکې دی په دنیا کې مړېږي په یو څیز باندې، هغه څه شی دی؟ قناعت. قناعت زما عزتمندو په دغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی، خو د هغې خلاصه تاسو ته مخکې بیانوم. قناعت وایي څه ته؟ قناعت دې ته وایي چې انسان ته الله جل شانه څومره څه ورکړي دي، دی وایي چې دا ضروریات زما پوره کېږي، الحمدلله په دې باندې شکر دی، او دغه ما دپاره بس دي او ډېر دي. دا شکر دی چې دا را سره شته، په بدن باندې مې کپړې شته، که زما په بدن باندې کپړې نه وي نو بیا بسو، او روټۍ راته میلاویږي، که خوراک راته نه میلاوېدی نو بیا بسو، او د انور نه او د باران نه د پټېدو بچ کېدو دپاره را باندې چت شته دی، کوټه مې شته دی، که دا نه وی نو بیا بسو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه اصحاب صفه چې په دنیا کې په مخ د ځمکه باندې چې نن سبا څومره قومونه پاتې کېږي، نو په دې کې افضل ترین قوم او د دنیا په انسانانو کې افضل ترین انسانان او بنیان دا صحابه کرام دي. دغه اصحاب صفه د پیغمبر علیه السلام هغه صحابه په نورو صحابو کې چې دی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په جماعت کې او دا د علوم دینیه او د حاصلولو لومړني طالبان دي. نورو صحابو به د دنیا کار کسب هم کولو او غیب احکام د دین هم زده کول، او دې صحابو خپل ژوند او خپل ورځ او شپه هر څه وقف کړي. الله جل شانه د دین زده کولو لپاره دې لپاره بناست. صفه یو دنکاچو په مسجد نبوي کې پاغې کې بدای ناست. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې په مونږ کې به د بعضې یو کس دا حالت و چې د هغه په بدن باندې به یو صادر و. هغه زمانه کې به صادرونه اچول، یو ردا پورته او یو لاندې ازار، نو د ده په بدن باندې به یو صادر و، هغه یو صادر به اوږد نو لنډ و، ګوډو ته به ایله رسېدو، نو ده به کوشش دا کولو چې ښکته یې کم راښکلو به ښکته چې زما ستر او عورت مې چاته ښکاره نه شي. دا د هغوی د پردې او د کپړې حالو، کپړو سره دومره او دا په دنیا کې افضل ترین خلق دی. د خوراک څه حالت و؟ خوراک وایي چې په باغ کې به د چا کجورې ولګېدې نو بیا به بعضې خلکو هغه کجور راوړي چې هغه به اوچې وي، هغه به خرابې وي، ورانې وجاړې،
د هغې وږې به یې روشو کول، هغه به یې ځوړند کړی او په هغې کې مونږ روغې روغې ټولولې او به مو خوړې. او کله به مو دا حالاتو چې په ورځو به مونږ ته د خوراک څه نه میلاوېدل، نهارې به مو تېرولې. او دی په خپله وایي ابو هریره رضی الله عنه چې په ما باندې به بېهوشي راله د لوږې نه، په خېټه کې مې خوراک نو مزغو ته مې ګیس وختو، سر به را باندې وچورلید او را پرې به وتم. خلکو به وی چې په ده باندې مرګي دي. بیا به یو کس رالو ما ته به په دې سټ باندې خپه کېښوه. هغه زمانه کې خلکو کې دا مشهوره وه چې د مرګو علاج دا دی چې کوم یو سړي باندې د مرګو غوټه راشي نو په دې سټ ورته خپه کېده نو بیا ټیک شي، غوټه ترې لاړه شي او دوره ترې نه لرې شي. نو ما ته به په دې سټ باندې خپه کېښوه، پیزار به یې راته کېښو. د هغوی به دا خیال و چې په ده باندې مرګي دي. وما هو الا الجوع. دی وایي چې هغه به صرف لوږه و، د لوږې نه علاوه بل هېڅ نه. زما دا حالت به له لوږې د وجې نه. عجیبه واقعات دي. دغه ابو هریره رضی الله عنه په لاره کې پروت دی او خیال یې دا دی چې په صحابو کې داسې کس چې د هغه په کور کې سوي مازان سره کې بومیځي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه پې تېر شو او د یو آیت د قرآن پاک تپوس ترې کوي، هغه پرېښو. حضرت عمر رضی الله عنه پې تېر شو، هغه پرېښو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېدو، هغه وپېژندو چې دی اوږې دی، د لوږې د وجې نه داسې و. او مشهوره واقع ده، کور ته یې بوتلو او بیا هم پی په کور کې اصحاب صفه باندې مسکول ټولو باندې یو کاسه پی. او ابو هریره رضی الله عنه اوس کله ورسته کېده اوس. نو د هغوی دغه واقعات عجیبه او ناشنا، حالانکې دا زمونږ او تاسو مونږ او تاسو څه څیزونه یو د الله جل شانو ته په ټولو انسانانو کې زیات محبوب انسانانو صحابه. او دا د هغوی حالت دی د دنیا د مال د وجه نه. زما عزتمندو هغوی سره قناعت و او هغې قناعت هغوی داسې قانع کړو چې هغوی ته دنیا کله دوکه نشه ورکولی، مال دوکه نشه ورکولی، زیب و زینت دوکه نشه ورکولی، د چا ښکلي لباس هغوی ته دوکه نشه ورکولی، د چا د کور ښایست هغوی ته دوکه نه ورکوله، هېڅ څیز په دوکه کې نه مبتلا کول. پیغمبر علیه السلام یې تربیت داسې کړو. عبدالله ابن مبارک رحمه الله وایي چې د ده زمانه مخکې تېره شوي د کتابونو کې راځي د عیاشۍ وخت تېر کړی دی، د مستۍ زمانه یې تېره کړې ده. پلار یې غټ مالدارو او مال ورسره ډېر زیات، هر قسم د دنیا ټنګ ټکور، موسیقي، شراب او کباب، یاران دوستان او څومره څیزونه چې د عیاشۍ او د مستۍ و هغه ټول به د پلار راړل، د په هغې کې وخت تېرول. او د پلار یې د سیوانو باغونه مو په هغې ته به کله کله لاړو، ځان سره به یاران دوستان بوتلل، هلته به یې رس تېره کړه او شراب به څکل. او بیا وروسته چې په الله جل شانه فضل وکړو نو بیا همدغه خپل هغه ستار او رباب چې کوم غږی هغه ورته د هدایت ذریعه ګرځي. او د هغې نه دا آیت راوځي الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا تر اوسه پورې په مؤمنانو باندې هغه وخت نه دی راغلی چې دی د الله جل شانه یاد ته په دی کې خشوع پیدا شي او د دی زړونه د الله جل شانه یاد دپاره نرم شي او په زړونو کې ذکر خدا د الله جل شانه د ذکر دپاره ځای پیدا شي. داسې وخت پې نه دی راغلی. دا د هغه خپلې د موسیقۍ د آلې نه د اواز اوري د قرآن پاک آیت، فوراً یې هغه ماته کوي غورځوله او هغه خپل مجلس یې پرېښود او پاسې د توبه یې وویسته او بیا د نیکانو خلکو صحبت اختیار کو. بیا دا کیفیت شو چې دی خپل حال بیانوي. د قناعت پورې مې ته دا خبره کوله چې وایي مخکې به زما چې کوم دوستانو ما به په دې زړه کې سوچ کولو چې زما د سورلۍ نه قیمتي سورلي د چا نشته، او ما به کتلم چې په علاقه کې کوم ښکلی اس وي چې هغه ما سره وي او په هغې باندې ښکلی زین وي او په هغې باندې زه سور یم. نو ما به وایي چې زما نه ښه سروي بل چا سره نشته، چې به لاړم د یو دوست سره او هغه سره مېلمه شم، د هغه په کور کې به سورلي ما د خپلې سورلۍ نه اعلی ولیده. نو زه به هغه ته وزېرېدم، ما به وایي چې زما د سورلي خو د هغه نه لاندې ده او زه خو ډېر بېکارم، بیا به مې د هغه نه د اوچتې سورلۍ د حاصلولو د اخېستو کوشش کولو. ما به وایي چې زما نه ښه کور او ښه بنګله د بل چا نشته. او چې بیا به یو دوست څخه لاړم د هغه کور به مې ولیدو نو د هغه کور به زما د کور نه ډېر ښه، نو ما به وایي چې د ده دا بنګله خو زما د بنګلې نه زیاته اعلی او قیمتي ده، په دې کې د راحت او د آرام سامان او اسباب ډېر زیات دي، زما په هغې کې دومره نشته. بیا به زه هغې ته زیرېدم، دغسې لباس، دغسې خوراک، په هر یو څیز کې به زه بل ته زیرېدم او دا اسره به مې کوله چې کاش زما سره د ده نه زیات وي ډېر وي. او د دنیا په هېڅ یو ځای کې او په هېڅ یو وخت کې زه موړ نه شم په دې باندې زما سترګې به وږې وي. بیا ما څه چل وکړو؟ دغه حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ما ستاسو په وړاندې بیان کو، پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تنظروا الی من هو فوقکم بل انظروا الی من هو دونکم. د دنیا په مال او اسباب کې او د دنیا په ساز و سامان کې هغه چاته مه ګورئ چې هغه ستانه بالا وي، تانه پورته وي، تانه فوقیت لري. هغه چاته ګوره چې هغه ستانه لاندې وي،
ستا کور شته دی، د هغه کور نشته، نو هغه سړي ته ګوره چې کور یې نشته دی، هغه بهر په لارو کې شپې تېروي. او تا سره په کور کې غله شته دی، د میاشتې راشن، د شپږو میاشتو راشن، د کال راشن د سره پروت دی، او د هغه په کور کې هېڅ هم نشته دی. هغه چې غرمه خوري د ماښام دره کې نه لګي، او ماښام چې وخوري د سهار دره کې نه لګي، نو هغه ته ګوره او د الله جل شانه شکر ادا کوه. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د دې لپاره زیات مفید دی چې تاسو به د الله جل شانه د نعمتونو تحقیر نه کوئ، د هغې سپکاوی. چې کله یو انسان د خپل ځان نه لاندې کس ته ګوري، نو دی به په هغه خپل شته مال باندې قانع وي، او دی به شکر وباسي د الله جل شانه، او دی به د الله پاک د نعمتونو ناشکري نه کوي، او په ده کې به هغه ظاهرله خرابۍ نه پیدا کېږي چې کوم د حرص نه پیدا کېږي، او د عدم قناعت نه پیدا کېږي چې هغه څه دي، هغه حرص دی، لالچ دی، بیا هغې پسې حسد دی. په انسان کې حسد پیدا شي چې دا سړی ولې دی داسې، د سره دې دا نه وي، او د حسد په ضمن کې بیا عداوت پیدا شي، او بیا غلا او شوکې او ډاکې او د حرامو ارتکاب او قتلول، د ټول څیزونه بیا دې پسې پیدا کړي. دا نن سبا چې څومره خرابۍ په معاشره کې دي، او هر یو سړی د بل بدې شي او د بل سره عداوت او دشمني نه ده، په کوم بنیاد باندې؟ دا صرف په دې باندې. که یو سړی دا وایي چې دا په دې شته حال کې ډېر زیات ښه دی الحمدلله، او د هغه په ښه لباس باندې دی خوشحاله وي چې د سره دا ښې دي، ما سره د بل نه زمانه لاندې کسان شته دی، ما ته الله جل شانه د هغې نه ښې راکړي، او دی په دې حالت کې ښه دی، نو د چا په منځ کې به هېڅ شرم عداوت او حسد او دشمني نه وي. تاسو وګورئ د دشمنۍ جړه بنیاد څه وي؟ دغه دنیا ده، او د دې حرص او لالچ دی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي چې کله مې بیا د نیکانو خلکو سره دوستی شوه او د هغوی په مجلس کې کېناستم، نو بیا به ما د ځان نه لاندې کس ته کتل، یو غریب ته او مسکین ته، هغه به نیک او تقوادار و. ما به وایي چې دا وګوره د الله جل شانه څومره نیک بنده دی، مقرب، او د ده جامې زما د جامو نه خرابې، او د ده کور زما د کور نه چې کوم دی نو لاندې، او د ده د اعمال او اسباب زما نه کم دي، نو ما به په هغې باندې شکر ادا کولو د الله جل شانه چې د الله پاک ډېر لوی احسان دی. حسد نشته، عداوت نشته، د الله جل شانه د نعمتونو تحقیر او توقیر نشته. زما عزتمند دلته دا وروستۍ خبره عرض کوم، دا د خپلو طالبانو ته خصوصا او نورو مسلمانانو ته عموما، هغه ده د بعضې خلکو په ذهن کې دا خبره راځي چې دا کوم حکایات چې تاسو بیانوئ یا نور علماء کرام او واعظین بیانوي، دا خو د انبیاء کرامو حالات دي، د صحابو حالات دي، د صحابو په شان مونږ کله کېدی شو، دا خبرې په مونږ کې کله راتلی شي. آخو د ټولو انسانانو افضله او غوره طبقه وه، نو دا صفات په هغوی کې کېدی شول، په مونږ کې نه شول کېدی. زما عزتمندو زه به صرف دغه دومره ووایم چې انسان خپل وس پورې پړ دی، بس د کونډې زویه څه خو به وایي څه کول پکار دی انسان ته، او هغه څه شی دی، هغه ستاسو ته یو مثال در کوم. مولانا تانوي رحمه الله فرمایي چې کوم سړی کور جوړی، کور چې کوم سړی جوړی، نو په هغې کې د څلورو څیزونو دی کله مقصد ګرځولی شي. یو دا دی چې کور جوړ کړي د رهایش دپاره، او رهایش دې ته ویلی کېږي چې زه په دې کې پټ شم، شپه تېره کړم، د پرخې نه او د باران نه پکې بچ شم، او د نور نه پکې بچ شم. دا په جونګړه کې هم وي، دا په تمبو کې هم وي، دا په سفر کې هم وي، دغه صفات وي پکې. د شپې نه یې بچ کوي، د ساړه نه او د ګرمۍ نه یې بچ کوي، نه دې ته ویلی کېږي رهایش. د شپې تېرولو او د نور نه به د بچ کېدو دپاره سوری یو ځای وي، بس. یو ته ویلی کېږي آسایش، کور سړی جوړی د خپل آسایش دپاره. مولانا تانوي رحمه الله فرمایي د آرام او د راحت دپاره. دی وایي چې دا کور خو دی، خو په دې کې مې سکون نشته دی، چې باران شي نو دا جونګړه ساسي بیا، او چې سیلۍ راشي نو دا جونګړه به اوچته کړي، لرې به یې رانولي، تمبو به ولړی، نو دې کې آسایش آرام پکې نشته دی. داسې ځای وي چې په هغې کې آرام وي، چې د څڅېدو غم یې را سره نه وي، د لړېدو غم یې را سره نه وي. نو دی د جونګړې په ځای باندې او د پسخې د کور په ځای باندې پوخ کور جوړ کړي، د سیمټو او د خښتو کور یې ودرولو. بیا دریم نمبر په کور کې چې کوم دی نو هغه وي آرایش، د هغې زیب و زینت. هغه دا دی چې کور خو یې جوړ کړو، خو پلستر یې نشته دی، رنګ پکې نشته. نو دی وایي چې زه دې کور کې شپه تېروم، نو زړه مې پکې خپوي، زړه مې تنګ تنګ کېږي. د خپل زړه د خوشحالولو دپاره چې شپه مې په اسانه تېره شوې او زړه مې پکې خوشحال وي. کور خو شته، باران نه پکې بچم، د نور نه پکې بچم، خو چې دې سره مې پکې زړه م خوشحالي. د زړه د خوشحالولو دپاره هغې ته پلستر هم ورکړو، چونې هم ورته ورکړو،
او ضرورت د ژوند هغه هم پکې کېښول، دا د پخلی ځای دی او دا د قضای حاجت ځای دی، دا د لامبلو ځای دی، دا هم پکې کېښول. دې ته ویل کېږي آرایش. دا درې څیزونه مولانا تانوي رحمه الله فرمایي که یو سړی کور جوړوي او پکې د دې دریو خبرو خیال وساتي نو شریعت دته اجازت ورکوي. یو بل شی دی هغې ته ویل کېږي نمایش. نمایش دا دی چې ته کور جوړې په دې بنیاد باندې په هغې باندې خرچه کوې چې په دې محله کې زمانه د فلانکي سړي کور اوچت کور دی غټ، په هغه باندې خرچ ډېر کړی دی او ما پې لږ کړی و 3 ګزه داسې کور جوړوم چې هغې باندې مثلا 15 لکه لګولي چې زه پې 10 لګوم، هغه پې 1 کروڑ لګولي زه پې 1.5 کروڑ لګوم او هغه دننه صرف تپلی دی او زه د بهر نه متپم. نو دې ته ویل کېږي نمایش. الله جل شانه به د دې د یو پایي حساب کوي او په ورځ د قیامت به د غاړه نه خلاصېږي. زما عزتمنو یو هغه تقوا ده او هغه د دنیا سره نفرت دی او هغه د حرص کمی دی او قناعت دی چې کوم په صحابو کې و. که هغه نه وي کم از کم دومره وي چې یو سړی د مال د حصول لپاره ناجایز او حرام طریقه اختیار نه کړي، دروغ پکې نه وایي، خیانت پکې نه کوي او دوکه پکې نه ورکوي او غبن پکې نه کوي او د یو مال په ځای باندې بل په چا باندې نه خرڅوي او سود پکې نخلی. مثلا په دې باندې هر یو مسلمان او هر یو انسان مکلف دی زم او تم او بلم هر یو او په ورځ د قیامت به د هر یو نه تپوس کی. هغه نشي کولی کوم چې صحابه وخت تېرولو. نو کم از کم دا مونږ کولی شو چې د حرام ارتکاب پکې ونکو د مال په حصول کې. او داسې کس مثلا چې د هغه سره مال ډېر زیات سترګې مې په هغه کې لګېدلې دي او زه شپه ورځ په دې خوبونو کې لګیم چې داسې زما شي ما نه مزم پاتې دی، روژه م رانه پاتې ده، عبادات م رانه پاتې دي، د آخرت فکر م رانه پاتې دی او ما څه کړي دي آخرت دپاره څه مې نه کړي، د هر څه رانه پاتې دي. چې کله حرص د انسان او حصول د مال دې کیفیت ته ورسېږي چې په هغې کې ارتکاب د حرامو وي نو دا الله جل شانه د یو بنده نه برداشت کوي او د هر یو سره به د حساب کېږي. او چې دې ته ورسېږي چې د طاعات او فرایض او واجبات پاتې شي، چې کوم احکام دي د شرع هغه ته نه پاتې شي او د ګناه ارتکاب وي نو د دې اجازت الله جل شانه نه ورکوي. نو کم از کم مونږ کې دا شی وي چې دومره قناعت په ځان کې پیدا کړو چې الله جل شانه ما ته سره کړي دي او دغه بس دي او چې الله پاک ستا وخت په آرام سره او په سکون سره تېروي دا ډېره زیاته ده. کله داسې وي زما عزتمندو چې ظاهري اسباب د انسان سره ډېر وي او هغه د پریشانۍ سبب ګرځي. یو سړی دی هغه 100 روپۍ ورځ وګټله او هغه کور ته راړه او بازار ته مثلا دکان ته تلو او دکان کې په هغې باندې سودا اخېسته. یو دوست ورسره میلاو شو، هغه ورته د سودا پیسې ته مه ورکو، زما طرف نه هدیه ده دا پیسې زه ورکوم. 10 روپۍ د هغه د سودا کې دي، 10 روپۍ هغه ورکړي. دته په هغه 100 کې 10 دا بچ شوي. بچی بیمار شو په کور کې او ډاکټر ته تلو ضرورت دی، په کور کې د په هغه ماشوم باندې پټۍ ولګوله، د کور دارو درمني وکړل نو دی د هغې هغه علاج نه چې په ده باندې لکونه روپۍ لګېدي هغې نه بچ شو. یا ډاکټر ته لاړو خو د ده په 10 روپو باندې په 15 روپو باندې په 20 روپو باندې ګزاره شو، علاج وشو، الله جل شانه بچ کړو. یو کس دی هغه د ورځې دکان دی غټ او 1 لاک روپۍ هغه کور ته راړي او چې کور ته یې راړي نو د هغه د کور ضروریات او خرچه او بچي چې ترې نه څه مطالبه کوي هغه ټول څومره دي. مثلا د هغه د کور خرچه چې کوم دی نو 15,000 او 3,000 په هغې باندې ولګېدي او بیا ناڅاپه بچو کې څوک بیمار شو نو هغه چې کوم یو ډاکټر ته بوځي وایي دلته نه یې هلته بوځه، هغه ته نه د ټسټ پیسې اخلي، بیا بل ته استئ بیا بل ته استئ او د هغه په یو شپه کې په یو ورځ کې چې کوم دی نو تقریبا 3 لکه 2.5 لکه 1.5 لاک 15 لکه روپۍ دا ولګېدي. نو دی په ګټه کې شو، د ده مال په برکت کې دی او که هغه ړوم دی الله جل شانه چې هغه سلوته ورکړی وي د هغه مال کې برکت دی او د ده په 1 لاک روپو کې برکت نشته. نو زما عزتمندو کله دا ډېر حرص دا د انسان لپاره د وبال او د مصیبتونو د تکلیفونو ذریعه ګرځي. نو د خپلو طالبانو ته دا عرض کوم چې د چا کثرت مال ته، د چا بنگلې ته، د چا ډېر مال ته، د چا ګاډي ته او د چا څومره چې اسباب وي د آرایش دې باندې نظر مه اچوئ او خپل چې الله جل شانه کومه جوړه درکړې ده او کوم خوراک درکوي او کوم د استوګنې کور یې درکړی دی او کوم خپل کور کې پاتې کېږي په دې باندې قانع اوسئ او د الله جل شانه په دې باندې شکر ادا کول پکار دي. واخر دعوانا على سيدنا محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم.
عزیزانو طالبانو او مسلمانانو ورونو، د یو دوه خبرې نن عرض کول غواړم. یو دا چې خپل ځان د تهمت د ځای نه ساتل پکار دی. کوم ځای چې په تا باندې تهمت راځي، په کوم ځای کې، په کوم مکان کې او په کوم وخت کې، په کوم یو کار سره، نو د تهمت د ځای نه ځان بچ کوئ. او دویمه خبره ده چې کله یو نعمت تا ته نوی حاصل او یو خوبی پتا کې موجود نوی، نو په زور د هغې د ظاهرولو کوشش مه کوئ. دا لومبنۍ خبره چې ده د تهمت د ځای نه ځان ساتل پکار دی. چې کله انسان د تهمت ځای ته ځان ورغورځوي، د هغې دوه خرابۍ وي، دوه نقصانات یې دي. یو دا چې د انسان په خپل نفس باندې زیاتی بوج دې سره غورځېږي، او کله داسې وي چې نفس د انسان د اصلاح شوي وي، تربیت شوي وي، او په ځای د تهمت کې راګیر شو، نو بیا په ده باندې داسې زور او داسې بوج راشي چې دی هغه اعمال بیا نشي کولی، ګران شي ورته د هغې کول. او دویم نقصان د دې دا وي چې بل یو مسلمان دې سره په بدګمانۍ کې مبتلا شي، په سوی زن کې. ستا په باره کې به هغه مسلمان رور ستا مختلف سوچونه او خیالات او وساوس دا د هغه په زړه کې پیدا کېږي، او دې سره به تا سره بدګماني پیدا شي، او د دې بدګمانۍ د پیدا کېدو ذریعه او سبب ته پخپله چې داسې ځای کې ولاړ وي. په دې یو واقعه د مختصر آغاز کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل اعتکاف کې ناست د رمضان میاشت وه، او د روژې د میاشتې وروستۍ عشره وه. پیغمبر علیه السلام اعتکاف ته ناستو، او معتکف دپاره تاسو ته پته ده چې د جومات نه وتل نه دي جایز. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات او د بیبیانو کوټې د جومات سره وي. یو بیبي حضرت صفیه رضی الله عنها، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه څه کار دپاره راله، د پیغمبر علیه السلام معتکف ته راله، او دا هغه زمانه وه چې هغه وخت کې به زنانم جومات ته راتلې. نو اسم دا راتللی ابنو، او بیا پیغمبر علیه السلام څخه د ضرورت لپاره راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه په هغه معتکف کې صدرنګ تیر کو، او چې کومه خبره کول غوښتل هغه یې وکړه. بیا پیغمبر علیه السلام چې کله هغه پاڅېده او خپل کور ته کوټې ته تله، او کوټې د هغې د جومات سره متصل وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دغه وخت کې یو دوه صحابه د څه ضرورت لپاره راتلل. پیغمبر علیه السلام چې هغه یې ولیدل، نو هغه ته اشاره وکړه چې تاسو به خپل ځای ودرېږئ. هغه یې ودرېدل، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي سره لاړو د جومات آخري څنډه چې وه هغې پورې. بهر وتل د معتکف دپاره نه دي جایز، نو هغه ځای کې پرېښو او بیا واپس راغلو. بیا یې هغه صحابو ته وی چې اوس راځئ. هغه دوه صحابه کرام بیا رالل نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه. بعضې روایتو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام هغوی ته دا صراحت وکړو، دا تصریح ورته وکړه چې دا ستاسو مور ام المؤمنین صفیه وه.
نو وی هغه صحابه او بعضې روایاتو کې راځي چې دا وی یا رسول الله ستاسو په باره کې به زموږ په زړه کې څه غلط خیال او بدګماني راوچتېږي. دا وینا یې د څه دپاره کوله؟ دا یې دې دپاره کوله چې اسینې ستاسو په زړه کې دا غلط خیال او وسوسه راپورته شوي چې دا څوک وه او په داسې وخت کې جماعت ته راغلي وه څنګه او څه غرض یې او څه کار یې. شیطان د انسان سره دې دپاره لګېدلی دی چې هغه د انسان زړه ته او قلب ته څه داسې وسوسه وغورځوي او شک او شوبه ورته واچوي چې په هغې کې دی په ګناه کې هېڅ بې څه لګیا کړي. چې کوم یو ځای کې یو موقع هغه ته په لاس ورځي چې دا مؤمن مسلمان په ګناه کې مبتلا کېدی شي نو لګیا کوي او دې سره د انسان زړه ته زړه یې خرابېږي او زړه کې زیخ پیدا کېږي او په زړه باندې خیرې پروزي او تیاره پکې راځي. او الله جل شانه قرآن کریم کې فرمایي دا آیت هر هفته ستاسو مخې ته تلاوت کېږي قد افلح من زکاها. کامیاب دی هغه کس کامیاب دی چې چا د خپل نفس تزکیه وکړه، د یې صفا کو او د یې مانج کو، په ده کې چې کوم غلط سوچونه، غلط خیالات او غلط وساوس راپورته کېږي هغه یې لرې کړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه کار ده او چې نور کوم مناسب پیغمبر علیه السلام ته حواله شي او په هغې کې یو تزکیه وه نو پیغمبر علیه السلام به وقتاً فوقتاً په وخت سره د صحابو داسې سوچونه او داسې خیالات چې هغه په زړه کې راتلی شول د هغې به اصلاح کوله. د دنیا د محبت په باره کې، د حرص او لالچ په باره کې او غلط سوچ د چا په باره کې او څومره چې اخلاق رذیله دي په انسان کې د هغې باره کې چې به کله خپل صحابه لیدل چې دغه شی د دوی په زړونو کې پیدا کېږي یا پیدا کېدی شي نو د هغې به اصلاح وکړه. دې موقع ته وګورئ چې میاشت د روژې ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان لویه هستی د هغه غونې غوره په تقوا کې څوک کېدی شي او د هغه په باره کې د چا په زړه کې دا ګمان او خیال او وهم او په ذهن کې دا خبره تېرېدی هم نشي د خاطر په شکل کې چې هغه د پیغمبر علیه السلام په باره کې یو سړی بدګمانه شي. پیغمبر علیه السلام غونې هستی او د روژې میاشت او بیا د روژې وروستۍ عشره او بیا اعتکاف ته کېناستل، لیکن دې وخت کې چې شیطان کوم ذریعې سره حمله کولی شوه د یو مؤمن مسلمان په زړه باندې پیغمبر علیه السلام د هغې انسداد وکړو، هغې ختمه کړه او دا یو فرمایل چې دا ستاسو مور و ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها دلته راغلي وو. عرض مې دا کولو چې کوم ځای انسان پوهېږي چې دا ځای د تهمت دی هغه ځای ته بې ضرورته ورتلل نه دي پکار او خصوصا بیا طالبان د دین چې د هغې تعلق د علوم دینیه او د حاصلولو سره دی. عام سړی چې په دې لار باندې تېرېږي سګرټ څومره معمولي شی دی سګرټ او چې خلک اسکي نه څوک هغه طرف ته پام کوي هم نه ګوري هم نه سګرټ څه چې نورې څومره غټې غټې نشي دي او یو طالب سړی چې دغه معمولي غونې سګرټ په خوله کې وي او د مدرسې نه راووتې یا په مدرسه دننه کېږي نو د خلکو په زړونو کې څومره غلط خیالات او سوچونه او وساوس د غرونو په شان دا راوچتېږي. دا طالبان دي او دی چې کوم دی نو دین حاصلوي او دی به د دین حفاظت کوي. دا څرګنده خبره ده چې کوم یو کس رنګینې کپړې یې چولي تورې جامې یې چولي دي او په هغې باندې چې کوم دی نو د پن نه باندې سیاهي توره توی شو هېڅ پته یې نه لګي او کوم یو سړي چې سپینه کپړه چولی ده او په سپینه کپړه باندې مچ کېناستو مچ او مچ په باندې ګندګي وکړه او خالص سپینې کپړې دي نو هغه پې صفا ښکاري د لرې نه هغه ټاکې پې ښکاري مچ څومره معمولي شی دی. دغسې کوم یو سړی چې هغه ځان بچ کوي او د ځان حفاظت کوي نو په هغه باندې معمولي داغ د لرې نه ښکاري. د دې د بچ کولو یو خو د ګناه ارتکاب دی، د ګناه نه ځان بچ کول فرض دی چې ته مرتکب د کبیره نشي، صغیره ګناه تا نه صادر نشي، د هغې نه به ځان بچ کې. دویم د تهمت د ځای نه ځان بچ کول دي. اتقوا مواضع التهم دا الفاظ بعضې وایي چې دا حدیث دی، بعضې وایي حدیث نه دی. به هر حال که چېرې د الفاظ د حدیث نه وي
نو دا مفهوم د احادیثو دی، د ډېرو احادیثو خلاصه ده او نچوړ دی چې کوم ځای د تهمت ځای وي د هغې نه ځان بچ کول پکار دی. یو طالب د سینما په خوا کې تېرېږي، داسې مجلس کې ناست دی چې هلته کې ټي وي وي سی آر لګېدلی دی، داسې ځای سره نږدې متصل تېرېږي یا هلته کې ناست دی چې کوم ځای کې ګناه ارتکاب کېږي، د ګناه یو مجلس دی. داسې خلکو سره خوا کې ولاړ دی چې مثلا هغوی نشه کوي یا په بل یو غلط کار کې مبتلا دي. نو یو خو ستا دا حیثیت دی چې ته مسلمان یې، د مسلمان په حیثیت سره، او دویم دا چې تاسو حاملین د علوم دینیو یې، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د انبیاو وارثان، او د دې تقاضا دا ده چې سړی د داسې ځای نه ځان بچ کوي چې د الله جل شانه دین په هغې باندې داغ ونه لګي. امام بخاري رحمه الله مشهور او معروف شخصیت ته ټوله پیژني، کتاب په احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکلی، او محدثین وایي چې د قرآن کریم نه پس چې بیا څومره کتابونه دي په هغې کې اصح کتاب. یو ځل د پیغمبر علیه السلام د احادیثو د جمع کولو په سلسله کې د به سفرې کولې، او سفرې به یې داسې وي چې چېرته به یې واوردل چې فلان کیځای کې یو شیخ دی، هغه سره 15 احادیث دي، هلته به لاړو، د شپې او د ورځې سفرې به یې کولې، هغه ځای ته به یې ځان رسول، هغه نه به یې هغه احادیث را واغېست. بل ځای کې فلان کې څخه 10 احادیث دي، فلان کې څخه 20 دي، فلان کې څخه 15 دي. دا کتاب یې په دې انداز باندې لیکلی دی، او بیا په احادیثو کې چاڼ کړی دی، او بیا چې کوم صحاح روایات وغیره غونډ کړي دي او په خپل کتاب کې درج کړي دي، او په خپله وایي چې ډېر صحاح روایات ما پرېښودي دي بهر. یو ځلې په یو سفر باندې ځي، او په دغه سفر کې د سیند سفر مو پکې په کشتۍ کې تللو، په کشتۍ کې کېناستو، د یو غاړې نه بلې غاړې ته پورې وځي، په هغه کشتۍ کې نور ګڼ خلک ناست دي. امام بخاري رحمه الله پکې یو طرف ته ناست دی. دغه سفر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو د جمع کولو په سلسله کې. دغه کشتۍ چې څنګه د اوبو منځ ته شوه، نو هغه ماڼګي وي چې کرایه را واخلئ. خلکو کرایه ورکول، لکه څنګه چې په بس کې ما ورته سفر کوو کلنډر کرایه ټولئ، ماڼګي کرایه ټولوله، او هر یو سړی د جیب نه پیسې راوباسي ورکوي. امام بخاري رحمه الله جیب ته داسې لاس کو، په جیب کې چې کوم بټوه وه هغه یې راوویسته، او هغې نه پیسې راوویسته، نو په هغې پیسو کې هغه عمره پیسې بیلې کې چې کوم ماڼګي ته ورکولو د کرایې، دا نورې پیسې هم په لاس کې وي. نو ورسره خوا کې یو غل ناست، هغه غل دا پیسې ولیدې چې دا څومره دي، 100 لوټونه پکې څومره دي، د 50 څومره دي، هغه زمانه کې چې څنګه پیسې وي، ټولې وپېژندې، او د هغې شمېر او تعداد هم ورته معلوم شو. او بیا چې ته کله هغه بندې کړې او بټوه جیب ته وغورځوله، ماڼګي کرایه ټوله که، نو دغه غل پاسېدو په کشتۍ کې اواز کوي، وی وایي چې بختورو ما نه پیسې پرېوتې دي، او چې چاته میلاو شوي وي نو هغه دې ما ته راکړي. او پیسو نښه دا ده، داسې بټوه ده، داسې رنګ دی، داسې مزې دی، او دومره پکې پیسې دي، دومره پکې دا نوټونه دي، دومره پکې دا دي. هغه ټول تعداد او شمېر یاد کو چې کومې پیسې امام بخاري رحمه الله سره وي. هغه ډومبني اعلان سره خو په داسې چل نه کېدو، او چې دا دویمه خبره یې واورده چې دا یې د هغه پېژنګلوی وکړه، او دومره پیسې دي، او داسې دي، او داسې دي. نو امام بخاري رحمه الله وایي چې دا پیسې خو ما سره دي، دغسې بټوه هم زما ده، دومره پکې تعداد هم دی، او دومره پکې دا دي، دومره دا دي، او دا خو زما خپلې پیسې دي، ما خو چې ته نه راغشتې نه دي، نیمې مونتې دي. او دا خو دی سړی دغسې اعلان کوي. بیا هغه غل څوک پانسېدل، هغه بیا په دویم ځل دا ووایي چې ګورئ که په خپله نه راکوئ نو زه تلاشي شروع کوم د ټولو، او چې چا څخه راووته نو بیا به د هغه بېعزتي وي، هغه نه به یې اخلم. دا اعلان چې وکړو امام بخاري رحمه الله سره نور غم شو، هغه شروع وکړه، خو د هغه طرف نه یې وکړه چې د ده نه علاوه د بل چا نه یې شروع وکړه، چې کړومبې ده ته لاس کوم، نو خو بیا به دی وایي او خلک به م وایي چې دا خو تا صحیح کړی و دا سړی. شروع یې وکړه، او خلکو باندې زر زر تېرېږي چې ده ته راورسم. امام بخاري رحمه الله نه لرې ورسېدلی نو، چې ده د جیب نه هغه بټوه هم راوویسته، هغه پیسې هم راوویسته، روغ ونې سیند کې په اوبو کې پرېښوې، هغه بټوه هم لاړه، پیسې هم لاړې. غل چې کله ده ته راورسېدو، تالاشي واغېسته، نو ښه تحقیق یې وکړو، او څومره جیبونه وو هغه ټول یې وکتل، خو په هغې کې هغه بټوه پیدا نه شوه، پیسې هم پکې نه. هغه حیران شو چې دا خو عجیبه ده، دې سړي سره خو ما دا لیدلی وي، اوس ورسره نشته، دا ولې؟ بس چپ کېناستو یخ، او بیا یې کش نه کولو. هغه کشتۍ چې کله غاړې ته ورسېده او خلک د هغې نه کوز شو،
امام بخاری رحمه الله هم دا غینه کوز شو. امام بخاری سے یو طرف ته روان شو چې کوم طرف ته تلو څه فاصله کې د غلم ورپسې روان شو، او چې کله د خلکو نه یوازې شول دواړه، نو دا غل وسره یو ځای شو، ورته وایي چې صاحب یو تپوس نه کوم، دا بټوه ستا خپله وه، دا پیسې هم ستا خپلې وې، ما ورته چل جوړ کړی و، خو زما لاس ته رانلې، دا راته ووایه چې تا څه کې هغه پیسې؟ هغه ورته وایي چې ما سیند کې وغورځولې. ورته وایي دا دې ولې سیند کې وغورځولې؟ خپل شی څوک سیند کې غورځوي؟ ورته وایي چې ما ځکه وغورځولې که ته ما څخه را رسېدلی وې، دا بټوه ستا رسېده، ما که ډېر ویلی چې دا زما ده، د ده نه ده، خو زما خلکو نه منل. او دغه وخت کې به په ما باندې دا داغ لګېدلی و چې وګوره پردی پیسې یې اخیستې وي. او زه روان یم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو د جمع کولو په سلسله کې. مبارک سفر دی، نو که تا مانه نم شوه ګټلی، صرف دغه تا سره چې کوم دی نو بحث کول او منازعه او چیړ چاړ او خبرې اترې دا ما دپاره بس وه. ما دا نه غوښتل چې د پیغمبر علیه السلام په دې احادیثو باندې داسې داغ راشي. داغ سبا خلک دا کتاب په دې وجه نه ګوري چې دا خو فلان کې لیکلی دی چې د هغه دا واقعه وه، نو په دې باندې دا کار پرې خو عرض مې دا کوله زما عزتمنو خپلو طالبانو ته چې یو د ګناه نه بچ کېدل دي او یو د ګناه د ځای نه بچ کېدل دي. د ګناه د ځای نه بچ کېدلو کې دوه فیدې دي. یو ستا په نفس باندې بوج سیوایي نه راځي. کله چې سړی د یو تهمت ځای کې مبتلا شو، د ده بیا مازغه کار نه کوي او بیا ترې نه غټ غټ ګناهونه کېږي، او بیا مثلا د طاعاتو د نیکیو نه زړه تور شي چې دا ما څه کول او دا خلک زما باره کې څه وایي. نو داسې ځای ته تلې ولې او د خلکو په زړه کې تا دا بدګماني اچوله ولې، د هغې نه به دې ځان بچ کړه. او بله یې دا فایده ده چې خصوصا یو سړی دی هغه د طلب علم په سفر کې دی او دا د هغه مقصد دی او ذریعه ده. په حیثیت د مسلمان مونږ ټول دغسې یو. د دنیا چې څومره قومونه دي، یهود، نصارا، هندوان، سکان، څومره مخالفین چې د دین اسلام او د مسلمانانو د دشمنان دي، هغوی په مسلمان کې داسې یو عمل لټوي او روباسي چې خلکو ته یې په ګوته کړي، وایي چې دا وګورئ دا هغه مسلمانان دي چې څوک ځان ته مذهب والا وایي او په ټولو قومونو کې ښه خلک وایي او مونږ وایي آسماني کتاب دی مونږ سره او مونږ د الله جل شانه دین باندې روان یو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت عمل کو، دا د هغوی اعمال دي. نو دې سره بدنامي د دین جوړېږي، بیا د دې نه ځان ساتل پکار دي. دویم دې سره په ځان باندې دغه ګناه بچ کولو سره طاعاتو ته سړی وړاندې کېږي او مخکې کېږي. بل یو دویمه خبره چې مې کوله هغه دا ده چې کله یو انسان کې یو کار نه وي او یو خوی یو صفت په ده کې نه وي موجود، نو هغه خلکو ته ښکاره کول نه دي پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته فرمایي من تحلی بما لم یعط کان کلابس ثوبی زورن، چې یو سړی داسې وي هغه ته یو نعمت نه دی ورکړی شوی او دی هغه ښکاره کوي، نو دا داسې دی لکه چې د دروغو دوه کپړې یې اچولي دي. پخوا به عربو چې کوم دی نو صادر او ازار به اچولو استعمالولو. نو د حدیث مبارک مطلب دا دی چې دی مثلا عالم نه دی، خپل ځان عالم ظاهروي، دی دیندار نه دی او خپل ځان دیندار ظاهروي، او دی مثلا مال وسر نشته دی او خپل ځان سره مال ظاهروي، که د دنیا په معامله کې وي او که د آخر په معامله کې وي. نو حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وایي داسې ده لکه چې د سر نه تر خپو پورې دی په دروغو کې مبتلا دی. دې سره په انسان کې یو څیز پیدا کېږي، فخر او مباحات هغې ته وایي، او د دې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې منع فرمایلي ده. دې سره په انسان کې تکبر پیدا کېږي او دې کوشش دا کوي چې مثلا په ما کې یو عمل نشته، زه تقوادار نیم او زما تقوا په خلکو باندې ښکاره شي او ظاهره شي. داسې هم نه ده پکار چې یو سړی مثلا نیک عمل کول غواړي او دی په دې بنیاد باندې هغه نیک عمل پرېږدي چې خلک به ما ته وایي چې دا تقوادار دی، چې څوک ته تپوس وکړي هلکه ګیرولې خرې نه یې پرېږدي، بیا به خلک وایي چې دا وګوره دا خو مذهب پرست دی او مسلمان دی. کوم څیزونه زما عزتمندو چې هغه په دین کې لازم دي د هغې کول،
د هغې دپاره د تاویل او د ځان د بچ کولو د هغې نه ضرورت نشته. به خامخا ښکاره کې د خلکو د فسق و فجور نه به د بیزارۍ اعلان کې هغه ته به دا وایي چې تا سره د خپل فسق و فجور ته په دې باندې یې نو زه ته دا نه یم چې ته یې باندې پاتې شه، خو چې یې نو ته دا تمه مه ساته چې زه به تا طرف ته راوړم. خپله دینداري، خپل للهیت او خپل شاعر د مذهب او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت اتباع په مسلمان باندې لازم ده. یو سړی دی هغه د ماښام د مونځ نه پس اوابین زړه کې راله چې وکم زه مونځ او شپږ رکاته مونځ مې وکړې، دی وایي ځکه یې نه کوم چې دا نور ملګري طالبان به مې وایي چې ده راته ځان نزبرګ جوړ کړی دی. دا د شیطان دوکه ده غټه. او زه داسې هیئت ځکه نه اختیاروم چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې عمل کول دي مثلا، او دی نه کوي خلک به وایي چې دا تقوادار دی. یو فرقه تېره شوې ده هغې ته به یې ملامتیه وي او د هغې رویه څه وه؟ د هغې رویه دا وه چې هغې وایي چې دا زړه زمونږ صفا شي، په زړه کې مو د الله جل شانه یاد راشي، د الله پاک سره مو محبت وي، ذکر او فکر وي، خو ظاهري حالت به هغې د مسلمان د ظاهر د حالت نه بل شان جوړولو. ګیرې به یې خریلې او لباس به د مسلمان په طرز باندې نه اچولو او مختلف قسم حرکتونه او کارونه به کول او کوشش به دا کولو چې زما نیکي او زما ښه عمل په چا باندې څرګند نشي، چې چا به دې تپوس وکړو دا ولې وی دې سره چې کوم دی نو نفس خوشحالېږي او زړه کې چې کوم دی نو فخر او تکبر دا پیدا کېږي. نو دا مونږ نه غواړو چې زمونږ ظاهري حالت داسې جوړ شي چې زمونږ په باره کې څوک دا ګمان وکړي چې دا سړی خو تقوادار دی او نیک دی. دا خبره غلطه ده او دا د شیطان دوکه ده او په دې کې انسان د ډېرو معاصیو او د ډېرو ګناهونو ارتکاب ته نه کړي. کوم یو څیز چې تا ته کول د هغې ضروري دي، مونځ فرض دی د مازدیګر تاسو وکړو او یو کس دی هغه وایي زه جومات ته نه ځم. ولې نه ځم؟ ځکه نه ځم چې اسیني خلک وایي چې دا سړی خو ډېر مونځ ګزاره دی. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف ورزي ده او د پیغمبر علیه السلام د شریعت اتباع نه ده. دا د شیطان عظیمه دوکه ده او دغه سړی په معصیت کې او په ګناه کې مبتلا کړی دی. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د دوو خبرو خیال ساتل پکار دی. یو دا چې په انسان کې یو څیز نه وي مثلا نو هغه ښکاره کول نه دي پکار، او خپل بل طرف ته دا کوشش پکار دی چې کله سړی د تهمت ځای ته راځي یا د تهمت په ځای باندې تېرېږي یا په ده باندې خلک خبره جوړوي او د خلکو زړونو ته بدګماني او سوء ظن د ده په باره کې پروزي، د هغې ځای نه ځان ساتل پکار دی. الله پاک دې موږ ته نیکۍ توفیق راکړي. اللهم امين. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما